الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. نن په دې ځای کې د علاقې نامور کسان، علماء کرام، سیاسي ورکران، قومي مشران، مختلف الخیال کسان په دې ځای کې د راجمع شوي دي. په بګن کې کوم یو ظالمانه یو صفاکانه هغه د 40 افسیا د دور یوه کروایي شروع دی او داسې کروایي شروع دی چې د چادر او د چادر دیواري تحفظ کوم دی، هغه تقدس کوم دی، هغه هم مجروح کړلو. په کورونه وځي، د زنانو بې عزتي کوي او کورونه ړنګوي. د دې دپاره نن چې کوم دا کسان راجمع شوي دي د دو سبا ته د ټول اقوام اهل سنت هغه مشرانو نه چې هغه د مشران دي، هغو یوه فیصلې ته رسېدلي وو، هغو دسخطونه کړي دي. هغه هم او د علاقې چې څومره مذهبي طبقه دی، سیاسي طبقه دی، چې کوم کسان دي هغه د صدې چوک ته په سبا انشاءالله رجمع کېږي د دغه اپریشن خلاف. دا چې څومره خلک دي ټول د دې اپریشن خلاف دي. دا یو ظالمانه یو صفاکانه د چنګیز دور او د تاتار دور کوم کروایي دو شروع کړي دی، د هغه خلاف ټول اقوام اهل سنت والجماعت نه د مو التماس دی چې سبا 10 بجې د صدې چوک ته د رجمع کېږي. د مستقبل لایحه عمل به انشاءالله په هغه ځای کې مو تیروو. السلام.